لوی عذاب چې په پاکستان به نازلېږي هغه به د ښځو د وجې نازلېږي تباه کېږئ لږ چې په خېټه موړ دی ښځه یې بربنډه کړه پخوا به ګیرخریلو په دې موټر سایکل ښځې ګرځولې اوس ګیرې والی په ما چې هلته تېرېږي نو موټر سایکل روکي ښځې ته ما هم ښیي چې دا دی ستاسو دشمن نو یو ته چې زه وښودم نو هغه ورته وایي ورکې ګیرو والا نو دا ګیرې چې اوس زه ګورم که نه نو ما ته دا خان خبره را یاده شي یو طالب ته ویلي ملا صاحب ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده هغې ورته ویل ما ته پته نشته ولې وی که ایمان یې تېر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده او که ایمان یې تېر نه کو ستا دا د سپي لکۍ ته ښه ده نو چې بربنډه ښځه یې په موټر سایکل په ځان پسې سوره کړي او ګیرې مې دې ګیرې نه د سپي لکۍ ښه ده که نه ده دا چې دې ګیرې نه ونیسم وای نو دا لاس به کله راځي ما کې او ما اوس کمزوری هم شم ګرځېدی نه شم دې ګیرې نه مې نیولی ورته یم څنګه چل دی او دا ښځه یې راته ولاړی څه به کوئ انجام به م څه زما عزیزانو هغه ملک مونږ په هېڅ قیمت د هغه ملک حکمران منلو ته تیار نه یو چې کم ملک کې د غریب د جامې او د غریب د ملاستې او د غریب د روټۍ پرورش نه دا ټیک ده کم ملک کې چې د غریب بچي په ځمکه باندې کاغذونه روټۍ راټولوي او په بیا د ننبعي نه روټۍ علي او اوچی خوري او کور ته یې وړي هغه ملک نه دی او هغه وطن نه دی